پاکستان کې د انتخاباتو په سر د پارلمان او عدلیې ترمنځ د راپورته شویو اختلافاتو په ترڅ کې د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف خبرداري ورکړې ده چې کوچري سپریم کورټ وزیر اعظم د انتخاباتو په قضیه کې ناخله کړي نو بیا چې با کومې نتیجې او د پارلمان غبرګون مه ترازی د هغې نه ټولو ته ویره پکار ده. د ډان ټي وي په یو پروګرام کې د خبرو په مخال سپیکر راجا پرویز اشرف ویلي چې د وزیر اعظم ناخله کول بخیوات د خلو برعکس د یو داسې وضعیت لوري ته د ککړي چې خلک بیا خرڅ کیدي شي. د پروګرام کوربه چې کله د قومي اسمبلی له سپیکر پوښتنه وکړه چې آیا خیوات کې مارشل لا پځې کیدي شي نو هغه په جواب کې ویل چې مارشل لا به هم په هغه صورتحال قابو ونمونی من ته په دغه لوري د تګ نه ډډه پکار ده ځکه چې په وړاندې یو ډېر لوی ګړنګ دی. هغه سپریم کورټ د پارلمان چارو کې په لاسوخنه تورن کړو او ویل چې د پارلمان د مشر په توګه هغه ته د پارلمان د تقدس تحفظ ورپاړه دي چې دا ورته د پاکستان آئین ورکړی دی او خپل اداره به سپکېدو ته ورنکړي. دا په داسې حال کې د چې ملک په یو ورځ د انتخاباتو په معاملې د حکومت او اپوزیشن ډلې پاکستان تحریک انصاف خبره اترې به نتیجې پای ته رسیدلې دي او تحریک انصاف ګوند سپریم کورټ کې د دغه خبرو په اړوند خپل رپورټ جمع کړی دی. د تحریک انصاف پر رپورټ کې سپیناوي شوی دی چې د پی ټی آی حکومتي ائتلاف ترمنځ خبرو کې د انتخاباتو په نیټه اتفاق نه دی راغلی ځکه نو سپریم کورټ د پاس 18 مای پنجاب صوبه کې انتخابات وکړي. د سپریم کورټ درې کسیزه بنچ په 4 اپریل خپل فیصله کې الیکشن کمیشن ته په 18 مای پنجاب صوبه کې د الیکشن کولو حکم کړی دی او هم یې حکومت ته ویلي چې دغه انتخاباتو لپاره الیکشن کمیشن ته 1.4 ارب روپۍ ورکړي. د پاکستان پارلمان د سپریم کورټ په حکم الیکشن کمیشن ته د 1.4 ارب روپو ورکولو منځوري نه دا ورکړي او خو حکومت واضح کړی دا چې په 18 مای پنجاب کې انتخابات ته حالات نه دي برابر. حکومت له سپریم کورټ غوښتنی چې ګر خیوات کې باید په یو ورځ د ټاکنو حکم صادر کړي خو د سپریم کورټ مشر قاضي ویلي چې کوچري سیاسي ګوندونه خپلو کې مذاکرات وکړي او د انتخاباتو په نیټه متفق شي نو بیا سپریم کورټ سره گنجائش پیدا کولی شي. هر څوک د سپریم کورټ په وینا د حکومتي ائتلاف پی ډی ایم او پاکستان تحریک انصاف استازو د تیرې هفتې راسي د مذاکراتو درې پړاوونه وکړل خو په دغه دوران کې پرلپسې د حکومتي ائتلاف مشرانو په سپریم کورټ په مشر قاضي سخت نیوکې هم وکړي چې د عدالت د پنچایت یا جرګه جوړه کړي. د پاکستان خارجه وزیر او د پیپلګون مشر بلاول بوټو زرداری وړه مروز پارلمان ته خپل وینا کې ویل چې نور به د دې خبرې مخه نیول وي چې عدلیه د ملک د منتخب وزیر اعظم تر مره ورسیږي. علب خان شیرپو دلبر نیوز 400 پاکستان